بسم الله الرحمن الرحیم. قدرمند کتونکو میر جمشید مدا وغه زه په ضلع نوخر کې د اکوړه خټک په مقام موجود یم. قدرمنو د تاسو وګورئ نو دا زه دا ټیم موجود یم د اکوړه خټک چې کومه مسافرخانه ده، نو د دې حالات تاسو وګورئ د تاسو په خپل اندازه وشي. دا مسافرخانه چې کوم خلک دي د لپاره جوړي چې په دې کې چې کوم مسافر راځي یو ځای نه بل ځای ته سفر کوي، نو اب دې لاندې سوري د دمه کوي. نو دې کې به د باران نه هم بچوي، د سیلۍ نه به هم بچوي، او د تیز نور نه به هم بچوي. او دا مسافرخانه تاسو وګورئ چې آیا دا مسافرخانه تاسو د ګرمۍ نه بچ کوي. ته تاسو حالات وګورئ، دې باندې چې کم دین مکمل طور باندې نشته دی، او دې نه دا اوس باندې کم دین روزانګي کا اني ټایم تیز طوفان رالو نو سناسه هم جانی نقصان چې کم دینو کې دی شي. نو د حکومت وکړه هم دغه مطالبه ده چې مهرباني وکړي دا مسافرخانه چې کومه ده دا انتهایی خراب ده، بالکل چت په شته دی نه، او څومره چې خلک دلته کینی نو بالکل هغه چې کوم په ګرمۍ ته ناست وي. حکومت وکړه هم دغه مطالبه چې مهرباني وکړي چې دی مسافرخانه د پاره چې کوم دا مرمت کړي. دا صرف د اکوړی چې کوم نو دغه نه ده مسافرخانه نه، بلکې هر سټاپ کې چې کوم د پجانګيري کې تاسو کوی نه هم ټوله ماته شي وي دا خراب شي وي. دا حکومت وکړم دغه مطالبه را چې مهرباني کوي چې په دې باندې غور وکړي. د ویډیو کتر مهرباني الله مخاطب بالره چرته خوشاله اوسئ. اجازه تر نه غواړو د الله پامان.